انسان زندگی د تکلیفونو نه ډکه شوې ده. د انسان زندگی د مصیبتونو نه ډکه شوې ده او د ژوند خوند یې ختم شوی دی. الله رب ذوالجلال د ده واپس ځان طرف ته رابلل او د ده زندگی ښایسته کېدل او د ده په ژوند کې خوند پیدا کولو دپاره د الله دا عادت او دا سنت او دا طریقه ده چې پیغمبران دی راولېږل. پیغمبرانو به دغه خلک الله طرف ته راوبلل، الله سره به ورله تعلق پیدا دا دغه خلکو زندګۍ کې به واپس خوند پیدا شي، د دغه خلکو په زندګۍ کې به سکون او راحت پیدا شي. او کله چې د انسان حال خراب شوی دی، د الله نه په بل طرف شوی دی، نو دغه انسان بیا الله رب ذوالجلال د انسان غلام ګرځولی او د هغه انسان غلام یې ګرځولی دی کوم انسان چې د الله زیات بدې شي، د الله ناخوښه بنده. بني اسرائیل منګه خو صرف دا وایو چې بني اسرائیل او دا نوم چې کله واغستلی شي نو زمونږه د عوام ورونو په دې ذهن کې دا خبره لږه داسې ترخه غوندې کې ولګي او دا نوم لږ داسې بد غوندې کې ولګي، ځکه وایي بني اسرائیل دا کړی دی او د بني اسرائیلو دا کړی دی، نو زمونږه په ذهن کې د بني اسرائیل خاکه جدا ده، خو داسې نه ده لکه څرنګه چې ما او تا ګڼو. نه، بني اسرائیل د خپل وخت معزز خلک، د خپل وخت بهترین خلک. بني اسرائیل بني اصل کې د ابن جمع بنین ده او بیا اضافت شوی د اسرائیل ته، نون د اضافت د وجه غورځېدلی دی، بني اسرائیل ګرځېدلی. نو د اسرائیل زامن اسرائیل څوک اوسېږي؟ اسرائیل د یعقوب علیه السلام نوم دی او دا یعقوب علیه السلام دا د یعقوب علیه السلام لقب دی. دا د یعقوب علیه السلام ته یعقوب ولې ویلې کېږي؟ کله چې قرآن کې الله رب ذوالجلال ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته زیری ورکړ، وبشرناه باسحاق النبي من الصالحین، نو د دغه نه بعد د یعقوب علیه السلام زیری هم ورکړ. نو دا اسحاق علیه السلام دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام زوی دی او دا اسرائیل چې لقب یعقوب علیه السلام دی دا یې نوسی دی. نو د اسحاق علیه السلام نه رستو د اسرائیل چې لقب یعقوب دی درته زیری ورکړل شو چې دغه شان به درله الله پاک مسیح دی. نو یعقوب دا عقب نه دی، عقب رستو ته ویلې کېږي، عاقب رستو راتلونکي ته ویلې کېږي. نو وایي دا یعقوب علیه السلام ته اسرائیل لقب دی او اسرائیل یې نوم دی. اسرائیل بیا دا عبراني یا د سریاني ژبې لفظ او معنی دا اسرائیل، اسراء په معنی د عبد سره ده او ایل الله، نو عبد الله اسرائیل عبد الله. على كل حال دا خبره ما ځکه وکړله چې اکثر زمونږ عوام وروڼه بني اسرائیل ډېر په غلطو الفاظو سره یادوي. نه، په دغه بني اسرائیلو کې د ټولو نه زیات پیغمبران تېر شوي دي
بني اسرائیل د وخت معزز خلق، دغه بني اسرائیل د وخت بهترین خلق، دا نفرت ورسره زموږ ستاولې پیدا دی. اکثر دغه بني اسرائیل کې چې کوم بيدینه خلق هغوی زمونږ د پاک پیغمبر سره مخالفت نو د هغې د وجې نه ورسره زمونږ نفرت پیدا شوی دی. او بیا په اوس دور کې دغه د اسرائیلو د عمل چې د یهودو ملک دی او په مسلمانانو باندې ظلمونه کوي نو د دغې وجې نه ورسره زمونږ ستا نفرت پیدا. علا کل حال عرض مې دا کولو چې کله د بني اسرائیلو حالات خراب شو، څنګه خراب شو؟ د الله سره تعلق ختم شو، څوک په یو ګناه کې او څوک په بله ګناه کې. نو الله رب ذوالجلال په فرعون مسلط او د فرعون په غلامۍ کې راوست او د داسې شخصیت په غلامۍ کې راوست چې د الله مبغوض بنده دی، د الله ناخوښه بنده دی. الله رب ذوالجلال خپلو بندگانو ته ښیي چې زما اطاعت کوه، زما بندگی کوه، زما سره تعلق جوړ کړه. یعنې که زما نه واورېدلې د خپلو دشمنانو غلام به درته وګرځوم، د خپلو مبغوضترینو بندگانو غلام به درته وګرځوم. نو بني اسرائیل په ګناه کې مبتلا شو، چا یو ګناه کوله، چا بله ګناه کوله. الله رب ذوالجلال په فرعون مسلط او د فرعون غلامان یې وګرځول او داسې غلامان یې وګرځول چې سخت سخت کارونه به یې څومره سخت کارونه به یې کول. دا خاورې به یې پرې راوړې او د دې نه به یې پرې خښتې جوړولې. لکه زمونږ د دې علاقې دا بټۍ چې کوم دي وایي دا د هغې چا دا خښتې جوړول دا سخت کار دی. او دغه شانتي آبادیانې به یې پرې کولې او دا خلاصه کې چې کوم زنانه وې د هغوی بې حیا اخیستلې. یو تفسیر دقه پرې کړي ویستحیون نساءکم کې بې حیا کولې به زنانه به وایي په لار را روانه وه وبه یې کتله چې دا وګورئ هغه کاهنانو ورته ویلو چې ستا په دې قوم کې به یو بچی پیدا کېږي، یو هلک به پیدا کېږي او د هغه د وجې به ستا دا ملکیت او ستا دا بادشاهت ختمېږي. نو هغه د قتل د هر ولد او د هر بچي حکم وکړو. نو وایي زنانه به را روانه وه او دغه د فرعون خلکو به ګیره کړه چې کومه به د بني اسرائیلو زنانه وه هغه به را روانه وه، دوی به ګیره کړه، خېټه به له په منځ باندې وڅېړله، دنده به یې پکې وکتل هلک دی او که جینۍ ده. نو که هلک به په هغه سیات به یې د وایي سرونه دومره ظلمونه یې په بني اسرائیلو کول. په زرګونو ماشومان فرعون قتل کړل. دا ولې؟ ظاهري سبب یې خو دا و چې موسی علیه السلام پیدا کېږي، خو حقیقي سبب یې وایي دا دی چې دغه بني اسرائیل د موسی علیه السلام نه مخکې په ګناهونو کې مبتلا شي او موسی علیه السلام د دغه ګناهونو ختمېدو دپاره او د بني اسرائیل تعلق د الله سره جوړولو دپاره رالیږي. نو د الله سره تعلق ختم شوی په ګناهونو کې مبتلا و. الله رب ذوالجلال موسی علیه السلام راولېږلو او موسی علیه السلام د دین دعوت خور کو. بني اسرائیل واپس الله رب ذوالجلال طرف ته راوبلل. نو چې کله د الله سره واپس تعلق جوړ شو هغه ظالم بادشاه، هغه متکبر بادشاه چې بني اسرائیل باندې سخت سخت ظلمونه کول فرعون، الله رب ذوالجلال په یو شپه کې هلاک. ولې د الله سره چې کله تعلق جوړ شو موسی علیه السلام ته الله رب ذوالجلال وفرمایل د خپل قوم ته ووایه چې دوی عبادت خانې جوړې کړي
او دغه تمنځونه کوي ستا ذهن کې دا دي په مونځ باندې څه کېږي په سجدو باندې څه کېږي د الله په ذکر باندې څه کېږي هغه کار په مونځ باندې کېږي هغه کار الله ته په سجدو باندې کېږي هغه کار د الله په ذکر باندې کېږي چې هغه لوی لوی اصلحې نشي هغه لوی لوی لښکرې نشي کولی ولې دغه بنده چې کله الله ته په سجده باندې پرېوځي الله رب ذوالجلال بیان فرمایي دغه بنده ما ته ټنډې ولګاو دې زما بنده شو ما ته رانږدې شو رسول الله مبارک بیان فرمایي د ټولو نه الله ته نږدې حال د بنده دا دی چې دې په سجده باندې علا کل حال حالات چې کله ټیک شو د فرعون د ظلمونو نه ورته الله پاک نجات ولې د الله سره تعلق جوړ شو بیا د موسی علیه السلام نه بعد بیا د الله سره تعلق کړ شو د الله سره واسطه ختم شوله الله رب ذوالجلال په بیا بل مبغوث بنده محبوب دا بہت نصر چې کافر دی هغه په مسلط او هغه په داسې ظلمونه وکړل داسې چې په بیت المقدس کې چې د دوی مقدس دی او پاک دی په هغه کې د وینو ډنډونه ودرول او د وینو نختې پکې روان او د دوی چې کوم مالونه هغه د اوښانو وغیره باندې بار کړل او یې بیړل کوم چې ځوانانو هغه ولا قیدیان د الله سره تعلق ختم شو الله پاک بہت نصر مسلط بہت نصر دغه کوم چې ځوانانو هغه په جیل کې واچو او په جیل کې ورلا سخت سزاګانې ورکړي په دغه جیل کې الله رب ذوالجلال ته منظور شولا چې واپس د بني اسرائیل تعلق د الله سره واپس کی دانیال علیه السلام په دغه جیل کې دغه بني اسرائیل د اصلاح لپاره مبعوث او بیا په مهنت کو الله رب ذوالجلال د بخت نصر د دغه عذاب نه خلاص على كل حال الله رب ذوالجلال بیان فرمایي ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات اے پاک پیغمبره ستانه مخکې مونږه پیغمبران لیکلي دي ستانه مخکې مونږه رسولان لیکلي دي دغه انبیاء لیکلي دي دغه خپل قومونو ته راغلي دي او د الله سره ورته تعلق جوړ کړ همدغه رنګه چې کله په مکه کې د خلکو حالات داسې خراب شو چې بت ته سجدې لګولې بل اولاد زنانه اولاد هغه به ژوندې خخو واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت وکله چې سوال وشي دا هغه ماشومه چې دا ژوندې خښمه د پزمکه على كل حال حالات ډیر خراب شو الله رب ذوالجلال آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته مبعوث کو او دغه عربو د مشرکانو حالات دغه عجم حالات الله رب ذوالجلال د هغې د ټولو دپاره آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث نو چې کلم د انسانانو تعلق د الله نه جدا شوی دی الله رب ذوالجلال بناشنا ناشنا تکلیفونو کې مبتلا کړي ناشنا بیمارو کې مبتلا کړي دي ناشنا مصیبتونو کې مسلمانان مبتلا شوي دي دغه مصیبتونو نه دراوتلو د پاره الله رب ذوالجلال پیغمبران راغلل او بیا به د الله سره تعلق جوړ شو نو الله رب ذوالجلال به ورله بیا په زندګو کې سکون راوستو په زندګو کې به ورله راحت راوستو زندگی به بیا د خوشحالو نه ډکه شوه حضراتو عرض مې دا کولو همدغه حالات نن سبا زما استان دي هر سړی پریشان دی هر سړی په مصیبت کې مبتلا دی په تکلیف کې مبتلا دی چاته یو څه مصیبت دی چاته بل مصیبت چاته کو د زړه مصیبت دی دی ګرځي ډاکټر پسې ځي
ګولې ورته لیکي بیا یې زړه نه ټیکېږي چاته د دماغ مصیبت دی هغه هم ډاکټر پسې ځي ګولې ورته لیکي نه ټیکېږي چا باندې د مال مصیبت دی ښه ډېر کاروبار دی خو هغه رزق یې نه برابرېږي خوراک یې نه برابرېږي څه وجه ده د الله سره تعلق چې کله د الله سره تعلق ختم شي نو بیا به په زندګۍ کې سکون څنګه راشي دا نه ده سکون د دې نوم نه دی چې ته د ایسي کمره کې ناست تا ته د چرګ پروت وي تا ته د میان کبان پراته وي کباب پراته وي تا ته د هر قسمه یخې یخې شربت پرتې وي یخ یخ ملایان پراته وي دغه د سکون نوم نه دی خو چېرې دغه د سکون نوم وي نو ډېر داسې کسان چې د ایسي په کمره کې دي هغوی به بیا ډوپریان ډېر داسې مزېدار خوراکونو والا هغوی بیا ډوپریان سکون د دغه نوم نه دی سکون د الله سره کله تعلق راشي زړه ته به د اطمینان حاصل وي ساګو ته به ناست دی د جوارو روټۍ ته به ناست دی خو زړه باندې مطمئن او دغه اطمینان د الله سره په تعلق باندې راځي نو ستا څه خیال دی چې اوس به پیغمبر راشي نه نور پیغمبران به چې راتلل د هغوی پیغمبري به یو قوم دون قوم سره خاص وه د آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري دا عامه ده تر قیامته پورې د رسول الله مبارک پیغمبري ده د رسول الله مبارک نه بعد خو چا دا وي چې پیغمبر به راځي کو په هر شکل کې یادې کو ذلی یادې کو بروزی یادې کو هر څه یادې دغه ټول غلط اکثر عیسی علیه السلام به راځي او عیسی علیه السلام هم په منصب د پیغمبرۍ سره نه راځي په شریعت د پاک پیغمبر باندې به عمل کوي احکام به په پاک پیغمبر په شریعت باندې چلي په دې باندې بیا چلتا خبرو نو اوس خو پیغمبر راتلی نشي د پیغمبر د امت حالات چې ګډوډ شي دا به څنګه ټیک کېږي آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله رب الجلال داسې کتاب ورکړی دی داسې جامع او معنی کتاب یې ورکړی دی چې انسان راشي او دقې باندې خپل ژوند وتلي په دغې باندې دا خپل جسم وتلي آیا زما جسم د شریعت برابر دی زما ژوند د شریعت برابر دی نو دا دایمي کتاب انقلابي کتاب آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک ورکړی دی بیا د هغې محدثینو تشریح کړې ده رسول الله مبارک یې خپله تشریح کړې ده بیا د هغې نه بعد فقهاو تشریح کړې ده د هغې نه بعد اصولینو تشریح کړې ده علی کل حال قیامته پورې الله رب الجلال د دغې د وضاحت دپاره په ناشنا موضوعګانو باندې په ناشنا عنواناتو باندې د علماو په ژبه باندې د دغه قرآن تحقیق او د دغه وضاحت نو الحمدلله دا ته به په پاکستان په ګوټ کې یو داسې علاقه میلو نشي چې هلته به تا ته د قرآن عالم میلو نشي تا ته به د احادیثو عالم میلو نشي تا ته به د فقه عالم میلو نشي علما خصيات د قرآن ویونکي خصيات دي خو پاتې زما او ستا نه ده موږ دین زده کول نه غواړو دین ته ورنږدې کېدل نه غواړو نه خو راته دا احساس شته چې زما نه لمونځ قضا شو آیا دا لمونځ کول غواړي نه خو راته دا احساس شته ما د چا حرام روپۍ وخوړله آیا د دې باره نه تپوس کېږي او که نه کېږي دغه ټول غلطیانې ما ته کې راغلې د الله نه تعلق په دغې سره لرې شو کله چې د الله نه تعلق لرې شو زموږ زندګي هغه د تکلیفونو او د مصیبتونو نه ډکه شو که څوک مالداره دی هغه په مصیبت کې دی که څوک غریب دی هغه په مصیبت کې دی ولې په مصیبت کې دی مصیبت او تکلیف به ختمېږي د الله سره په تعلق باندې نو ته به اوس وې چې بس خپل کار به نه کومه کار له به نه ځمه کار له به چوټي ورکړم کور ته به نه ځمه د کور نه به م چوټي وکړم اولاد سره به مینه محبت نه کومه را به شم د جومات په ګوټ کې به کښېنم نه
لا رهبانیت فی الاسلام اسلام کې رهبانیت نشته چې ته هر څه پرېږده نه د هر څه کوه کاروبار هم کوه د بچو سره مینه هم کوه بار ګرځه چکر هم وکړه خو د الله سره تعلق نه پرېږده الله چې کوم احکام رالېږلي په هغې باندې داسې نه ده چې ته هر څه پرېږده او راشي صرف او صرف د الله سره تعلق قائم کړه نه الله وایي د مخلوق سره ملاوېږه خپل کار روزګار هم کوه خپل معاملات هم کوه خو ما یاد ساته په هر ځای کې ته مونځ کې الله یاد ساته ته د اولاد سره ناست الله یاد ساته ته کاروبار کې الله یاد ساته او چې کله دغه عقیده او نظریه زمونږ جوړه شوله بیا به زمونږ تمام مشکلات نو مونږ نن په مصیبت کې یو د الله سره تعلق ختم شوی دی اګو هر څنګه مصیبت دی خو هغه اندرونی مصیبت دی خو هغه بیرونی مصیبت ما ته تاسو وی مونږ نن د غیر دینو د لاس هم ډېر په مصیبت کې څومره مصیبت کې زمونږ چې دا کم کشر کول دی خو ټول د هریان او ملحدین داسې اعتراضات پې کوي داسې سوالونه پې کوي هغه مولا ته نږدې شوی نه دی کله ورته وایي الله پاک کوم ځای کې دی کله ورته وایي ته به الله راله دا وکړه کله ورته وایي د الله وجود د څه نه جوړ دی کله د قرآن په باره کې ورته اشکال پیدا کوي کله یو څه کله بل څه انخطي وي ټول او بیا خو د موبایل دور دی د فیسبوک دور دی د یوټیوب دور دی د ټویټر دور دی په دغه باندې دغه غیرتي رالېږلي دي او زمونږ چې دا کم کشر کول دی مولا ته خو نږدې کېږي نه عالم ته نږدې کېږي نه په ذهن کې ورله داسې سوالات پیدا کړي هغه وایي دا چې کوم دی دومره لوی سکالر دی د دې جواب زما مولا نشي کولی مولا له ورځي نه وایي دا خو دلته په مسله باندې ناست دی ګډ وډ پټکې والی دی هلته په درې باندې ناست دي چټیایي باندې ناست دي دغه کچا آبادو کې پروت دی کله پې ماشي بندېږي کله یو شی کله بل شي هغه دومره جدید ټکنالوژي والا په ما باندې اعتراض کړی دی زما دا مولا یې جواب نشي کولی الحمدلله ستا د هر اعتراض جواب د مولا سره موجود خو ته مولا ته نږدې شوی نه وي ته د مولا خواله ورغلی نه یې ته د عالم خواله ورغلی نه یې ستا په ذهن کې د مولا نه دومره نفرت پیدا کړی دی چې کله ستا په ذهن کې د مولا نوم راشي کله ستا په ذهن کې د عالم نوم راشي نو بس ډایرکټ ذهن دې طرف ته لاړ شي چې بس دې خو به دغه نفرت پیدا کوي تا ته به وایي چې راځه دا یهودیانو سره تعلق مه ساته د عیسایانو سره تعلق مه ساته د روافضو سره تعلق مه ساته د خوارجو سره تعلق مه ساته علا کل حال ډېر زیات د سوچ او د فکر مقام او دا درته زه حقیقت حال بیانوم تاسو لږ د خپلو بچو نه تپوس وکړئ دا کوم چې موبایل یې استعمالوي لږ ترې تپوس وکړه د ده د الله په باره کې څه عقیده ده د د پیغمبر په باره کې څه عقیده ده خلکو له عقیدې خرابې داسې اعتراضات پې کوي هغه غریبانانو ته پته سي هغوی ته داسې پته وي چې الله رب ذوالجلال جسم دی خو د جسم نه منزه دی هغه سوالونه به پې کوي چې هغه د جسم په باره هغه د جسم سره تعلق لري په ده باندې به اعتراض وکړي دیم زر هلته ټینشن کې واقع شي چې واقعي ده دا خو موږ په غلطه باندې نو دغه ټینشنونه دغه پریشانۍ ځکه دی چې زموږ د قرآن سره تعلق نشته زموږ د الله سره تعلق نشته زموږ د پاک پیغمبر د احادیثو سره تعلق نشته ما تا ته مخکې دا وویل چې زه دا نه وایم چې تمام راپاڅئ او راځئ موږ سره په مدرسه کې داخله واخلئ نه په حیثیت مسلمان تعالی دومره څه ناڅه کول پکار دي چې بار خلکو ته خو پته ولري چې دا مسلمان زما او ستا شکل د هغه سره یو شانتې دی زما او ستا پیزار د هغه سره یو شانتې دی زما او ستا جامه د هغه سره یو شانتې ده فرق به څنګه راشي خو د بار نه کس راشي یو هندو ناست کافر ناست دی بل مسلمان ناست دی د دواړو شکلونه یو شانتې دي د دواړو خبرې یو شانتې دي د دواړو لهجې یو شانتې دي هغه فرق نشي کولی نه مسلمان بزان چې یو خاص اثر پیدا کوي چې دې د کافر نه جدا شي ناشنا
خبره به ذهن ته راځي دا ولې راځي د الله سره تعلق نشته او کله چې د الله سره تعلق پیدا شو دغه تمام مصیبت نه دغه تمام پیشونه به ختم شي که الله سره تعلق ګوره ما تا ته خو ډېره زیاته اسانه ده که نور څه هم نشو کولی 15 وخته لمونځ ورکړو د دې اهتمام شروع کړو 15 وخته لمونځ ته ګوره چې موږ 15 وخته لمونځ شروع کړو چې زموږ په زندګۍ کې اختلاف راځي نور سم ده ډېر ذکر هم مه کوه ډېر تلاوت هم مه کوه ځکه ته مصروفه یې نو دا 15 وخته لمونځ وکړه ته ګوره چې زموږ زندګو کې سکون خوشحالي راځي او ګناه بچي به دې په لاره شي ستا د زندګۍ نه به ټینشن هم ختم شي خو کله موږ د الله د احکامو خیال وساتو او د الله سره تعلق وکړو الله رب